الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې علاقو غیر چاپیر مختلف ځلان راغلو غیرتمند پښتنو په جمع السلام علیکم. عزتمنو زه تاسو ټولو ته په دې خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف د سټونه کم کلین سویپ چې کړی په ټولو تاسو ته مبارکي درکوم. ځکه دې د مبارکۍ حقدار اصل کوم تاسو یې. ستاسو په مهنت او ستاسو په جوش او جذبې سره دغه ټولو قوتونو ته ټولو طاقتور حلقو ته ټولو ته تاسو شکست ورکړی دی. عزتمنو عمران خان زمون قائد دی، موږ د هغه سپایان یو. د هغه ګناه څه چې په جیل کې دی. پاکستان کې پاکستان سره وفاداري د پاکستان د قوم سره مخلصتوب د ملک مفاد د ټول ډېره غټه ګناه ګڼل کېږي. او د عمران خان ګناه دا ده چې هغه د پښتنو قتل عام په امریکا باندې ونه کړو، ډرون اټیک اجازه یې ورته ورنه کړو. دغه غټه ګناه وه. د ملک مفاداتو سودا یې ونه کړه، د پښتنو د سر سودا یې ونه کړه. عزتمنونو په پاکستان کې دغه ډېره غټ ګناه ګڼل کېږي. او پاکستاني قوم هوښیار دی. انشاءالله چې څنګه تاسو په 8 فروری کم طاقت کم مظاهره کړې ده، انشاءالله را روان وختونو کې به بیا هم دغسې به موږ یو ځای به مظاهره کوو په هر ځای کې چې کم ځای کې موږ د خان صاحب کار لا کوي، که پېښور وي که اسلام آباد وي که کراچۍ وي که لاهور وي، انشاءالله همداسې په ګڼ شمېر کې به ځو او خپل طاقت به ټولې دنیا ته ښیو چې پښتون نه مخکې چا غلام و او نه پښتون د چا غلامي مني او بیا د امریکې غلامي خو موږ بلکل نه منو. عزتمنو زه خپل خبرې ختموم خو ماته یو دوه درې نارو جواب راکړي. عمران خان تیرے جانثار په تیز وایي دا خو اواز دلته هم نه راځي ستاسو. عمران تیرے جانثار، عمران تیرے جانثار. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان د پاکستان تحریک انصاف اور ورکر سپورټر زنده باد. سلام لالا. ډیره مننه. سلام لالا. خو ملګري خو ستړي نه یو که نه؟ ستړي خو نه یو. ښه زه اوس راغواړم ستاسو په بھرپور استقبال کې د خیبر 169 MPA د نورالحق قادري صاحب ورواره عدنان قادري صاحب. नारे तकबीर. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? हाजी कादरी साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टोला मजमा पे शौक और ज़ौक़ सर दुरूद शरीफ हुआ है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबीका व हबीबिकल उम्मी. अल्हम्दुलिल्लाह नन यो ځل بیا د خیبر پښتونخوا عوام را پاڅېده او زه که ګورم د پاکستان هر یو لیډر هر یو رهبر که هغه را جمع کړې نو په دې زمانه کې په دې وخت کې د عوامو په مخ کې که حیثیت دی که اهمیت دی صرف د یو لیډر دی او هغه قیدي نمبر 804 دی. هغه د ټول پاکستان عمران خان دی. هغه شخصیت دی چې چا زخه څوک به د کرکټ سٹار په تور پیژني، څوک به په بل حیثیت پیژني. واقعي هغه اهمیت یې شته خو ټولو نه لوی اهمیت یې هغه په نره باندې عاشق رسول دی. او هغه عاشق رسول دی چې په اقوام متحده کې ودرېده. ټولې دنیا ته وویل ای خلکو تاسو چې د ناموس رسالت باندې حمله کوئ نو مسلمانانو د جسم ټولو نه سخت درد زړه درد دی او مونږه رسول الله مونږه په زړه کې پروت دی. مونږه زړه درد کوي چې تاسو حضور مبارک په ناموس باندې حمله وکړئ. هغه لیډر او رهبر چې چا په چار باندې وې په موجوده لاټ کې د بل لیډر داسې بیان نشته
چې هغه په جار باندې ووایي صرف واحد لیډر دی چې هغه د علماو کانفرنس کې په لاهور کې په جار باندې ووایي چې څوک چې رسول الله که د ختم نبوت आवाज اوچت کړی عمران خان اوچت کړی که د مذهبي دنیا کې هم داسې لیډر دومره په جرأت باندې نه دی ویلي لکه عمران خان چې وی قائدیانیانو باره کې که صفا چټ بیان ورکړی تاسو په یوټیوب باندې وګورئ نواز شریف بیان دی قائدیانیان زما روڼه دي او بل طرف ته عمران خان بیان دی چې هغه کسره مسلمان نه دی چې څوک رسول الله نه بعد بل پیغمبر گنی دا اعلان که په جار باندې کړي په موجوده لاټ کې که بل لیډر نه دی کړی سوای عمران خان نه الحمدلله نن په دې خیبر پختونخوا په خلکو باندې ظلمونه وشو په دې سټیج داسې څوک نشته چې هغه باندې اف آی آر نه وي خو الحمدلله نن یو ځل بیا د خدای پاک نظام مجیبه دی د الله پاک قانون مجیبه دی چې ټوله دنیا یو طرف ته شوه او الله پاک پاډیاله جیل کې په فرش باندې ناست دا درویش دا فقیر ډېر اوچت کا او هغه ته یې وویې چې ستا او مونږه زه مذهبي دنیا نه یم په دې هغه دغه مونږ خو هغه ورځ باندې عمران خان په بیه باندې اخیستی و چې کومه ورځ خیل بخپو رسول الله په وطن کې وګرځېده رسول الله په ځمکه باندې وګرځېده حضور علیه السلام ورته ادب یې وکړه که هغه او هغه زما نوجوان ته همیشه دا درس ورکړی ای نوجوانه ستا لیډر ستا رهبر ستا رول ماډل بل ګیټس او وان بفت نه دی ستا رول ماډل کې دی هغه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ای د خیبر د پښتونخوا انتظامیه د واوري هغه د ظلم تیرې ختمې دي هغه د ظلم اندېرې ختمې دي او الحمدلله کوم چې د تحریک انصاف منډیټ دی که فارم 45 باندې د چا ریزلټ راغلی فارم 45 مطابق زمونږ ټوله پښتونخوا دا یو اواز دی چې هغه ټول خلق دی هغه فارم 45 باندې جلد از جلد نتیجه جاری کا انشاءالله مونږ به هم دغه اوازي پاکستان زنده باد سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان عمران خان زندہ باد जो ताकत पर है वो हमेशा ताकतवर